السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زمونږه د الله جل جلاله مبارک دریم نوم چې کوم دی الرحیم د دې په باره کې ویډیو دا. اوس د دې معنی څه ده؟ د دې معنی ده نهایت رحم والا، دا د الرحیم معنی ده. اوس الله جل جلاله د صفتی نوم کې چې کوم دی دا د دې فائدې څه دي، د دې برکت څه دی او د دې فضیلت څه دی. په دې ویډیو کې به زه تاسو سره انشاءالله یو 5-6 داسې فواید د دې ښیم چې الله جل جلاله به ستاسو هر قسم کار کوي. ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې دا خبره کول غواړم چې د الله جل جلاله حکم د هغه او د هغه د پیغمبر طریقې د په خپله زندګۍ کې راولو جي. د الله حکم منو په ټیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې د خپلو سینو سره ولګو. انشاءالله الله جل جلاله به زموږ هر قسم کار چې وي هغه به الله جل جلاله زموږ پوره کوي. نو ویډیو را سره پوره ګورئ. انشاءالله ډېر بهترین فواید دي. هغه څه دي؟ اول نمبر دا که څوک وي چې زما د هر قسم حاجت پوره شي نو دی د 555 مرتبه د سحر د مونځ نه بعد یا رحمان الدنیا و رحیمهما، دا چې څوک وي الله جل جلاله به د هر قسم حاجت پوره کوي، خو دا به د 41 ورځو پورې لازمي کوي. که هغه هر قسم حاجت دی وي، د زړه مراد دی وي، انشاءالله الله جل جلاله به پوره کوي. اول نمبر فواید ده. دویم نمبر دا که ته چېرته یو ظالم یو باچا سره ملاویږي یا ستا سره په کور ستا سره په ګاونډ کې یو کس دی او ډېر شرپسند کس دی، ته وایې چې د ده د شر نه زه بد شم، د ده د شر نه ما الله جل جلاله هغه محفوظ کي، نو دا به وي یا رحمانو یا رحیمو. دا به هره ورځ 100 پیروي او دغه شان په ځان به شفقې انشاءالله د الله په حکم سره چې تا به د ظالم بادشاه د شر نه دغه شان د شرپسند خلکو نه ستا به هغه شر نه چې کوم دی ته به محفوظه وي، تا ته به څوک نقصان نشي در رسولی. 2 فایدې شوې. دریم نمبر دا ته به الله جل جلاله به تا مستجاب الدعوات وګرځوي، یعنې ته چې بیا کومه دعا غواړې د رب نه الله جل جلاله به ستا هر قسم دعا قبلی. خو څوک چې دا الرحیمو دا په کثرت سره وی دروازې چې څومره د ده مطلب دی چې څومره ویلی شي، د ده چې څومره وسو، د ده چې څومره طاقت و هغې عمره ویلی شي.